أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اعتراض اتم نمبر اعتراض و اتم شبهه په تحویل د قبله سره چې پرونی درس کې داغي وضاحت شیو. یو جواب اجمالی جواب شیو قل لله المشرق والمغرب سره، او علت نمبر 1 مو دغه وزدا دویم جواب دی، خدا تفصیلی جواب دی او حکیمانه جواب الله تبارک و تعالی ورکی دی ولا. خو په دې آیات کې شپږ جملې دي. یو جمله وکذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء علی الناس. دویمه جمله ويكون الرسول علیکم شهیدا. دریمه جمله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. سلورم جملة وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. او پنځم جملة وما كان الله ليضيع إيمانكم. او شپږم جملة إن الله بالناس لرؤوف الرحيم. دا شپږ جملې دي. په اوله جمله کې لوی شان د امت ذکر دی، مرتبه او غټ شان لوی شان د امت ذکر دی. په دویمه جمله کې عظمت شان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر دی، او په دریمه جمله کې تفصیلی جواب د شبهه دی سره د علتنا، او په څلورمه جمله کې شان د تحویل د قبلی ذکر کړي چې دې مسلې څومره لوی شان دی. په پنځمه جمله کې جواب د بل سوال دی، یو بل سوال لا پیدا شوی نو دا غي جواب. او شپږمه جمله کې صفات الہیه د الله رب العالمین مناسب صفات دلته بیانېږي چې د مخکې جملو سره مناسب دي. نو الله تبارک و تعالی فرمایي چې وکذالک او دغشان جعلناکم غرزولی منګ تاسو امتن یو امت وسطا غرا لتكونوا د پارا چې شی تاسو شهداء علی الناس گواهان په خلق باندې، په خلق باندې گواهان جوړ شي او گواہی کوونکي جوړ شي. دا شهادت او گواہی په دنیا کې هم ده او په آخرت کې هم ده. په دنیا کې داغي دو طریقې دي. اوله طریقه د شهادت او د دیو د گواهی دا ده چې په یو مړي باندې دا امت گواہی وکي نو دیو گواہی قابل قبول ده. کدیو د یو مړي په باره کې وای شهادت ورکی گوايو کی چې دا ښه انسانو نو دا هغه د پاره جنت واجب شو. او کچرته دی امت په یو کس باندې دا شهادت وکړه، دا گواہی ورکړه چې دا ناکاره انسانو غلط انسانو نو دا هغه د پاره اور د جهنم چې کوم نه هغه ور د پاره واجب شو، جهنم ورله واجب شو. او دا په صحیح حدیث کې راغلی چې کله مسلمانان د چا په باره کې وای یو مړی وشي او داغه په باره کې مسلمانان وای چې دا خسړی و داغه لپاره جنت لازم شي، او مسلمانان د چا په باره کې وای دا بد سړی او خسړی نو نو داغه لپاره بیا جهنم واجب شي، جهنم ورله لازم شي. دا خو په دنیا کې شهادت دی او گواہی ده. او هر چې گواہی په آخرت کې ده نو هغه شهادت او هغه گواہی د امت ده د پاره د پیغمبرانو د نورو پیغمبرانو علیهم السلام دا غي په دعوت او په تبلیغ کول باندې چې هغه خپل امت ته دعوت کړو. لکه روایت کې راځي، حدیث کې راځي چې ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نه دغه روایت نقل لې
چې نوح علیه السلام هغه به قوم به انکار وکي چې دې موږ ته دعوت نو راکړی. نوح علیه السلام به ما دعوت کړو د گواه د پاره به دا امت پیش شي، نو امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم به گواهی وکي د نوح علیه السلام د پاره، دغه شان د نورو پیغمبرانو د پاره به هم گواهی کوي. بیا ورپسې الله وی ويكون الرسول علیکم شهیدا، او شی پیغمبر پتا سو باندې گواه. دلته گواهی د نبی علیہ السلام دام په دوو طریقو سره ده، په دنیا کې او په آخرت کې. په دنیا کې په معنی د دعوت او تبلیغ سره ده، چې دعوت او تبلیغ هغه تاسو ته کوي، نو گواهی نه مراد ده. او د آخرت په باره کې چې آخرت کې به گواهی کوي، نو پای کې مطلب دا دی چې کله امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور پیغمبرانو د پاره گواهی ورکي داغي په امتونو باندې، نو بیا به نبی علیہ السلام د خپل امت تزکیه وکي او د خپل امت د پاره به گواهی وکي چې زما امت رښتیا وای او زما امت صحیح خبره وکړه. نو دا سی به دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د دې امت د تایید د پاره گواهی کوي. نو الله تبارک وتعالى فرمای لتكونوا د پاره چې شیطا سو شهدا گواهان علی الناس په خلق باندې، ويكون الرسول او شی پیغمبر علیکم پتا سو باندې شهیدن گواه. وما جعلنا القبلة التي او ند غرزولی مونږه قبله هغه كنت علیها چې وی ته پاغي باندې الا لنعلم مگر دې د پاره چې ښکارا کومنګا دا وس علت دی او جواب دی چې مونږه د امتحان د پاره د تحویل د قبلی د حکم را لګلې دي، چې پدې کې خلک چې د پیغمبر تابعداران دي هغه د هغه چانه جدا شي چې د کم د پیغمبر تابعداري نه کوي. ځکه دین اسلام خو دې ته ویل کېږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم وحی راوړي او کوم خبره کوي هغه ومنل شي، د پیغمبر تابعداري وشي. نو وما جعلنا القبلة التي او ند غرزولی مونږه قبله هغه كنت علیها چې وی ته پاغي باندې الا لنعلم مگر دې د پاره چې ښکارا کومنګا مَيَتَّبِعُ الرسول هغه څوک چې تابعداري کوي د پیغمبر ممن د هغه چانا ينقلبو چې اوړي علی عقبیه په خپل پوند باندې اوړي د دین اسلام نه. و ان كانت او یقینا د قبله د تبديل د قبلی، و ان كانت او یقینا د معاملہ د تبديل د قبلی لکبیرة خامخ ډیره ګرانه ده. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل بیت الله ته اول بیت الله طرف ته منځ کو، بیا 14 یا 19 میاشتې بیت المقدس طرف ته منځ کو، بیا بیت الله ته راګرځیدل، نو دا تابعداري ګرانه وا. و ان كانت او یقینا دا معاملہ د تبديل د قبلی لکبیرة خامخ ډیره ګرانه ده الا علی الذین مگر نه د ګرانه پاک کسانو باندې هد الله چې هدایت ورته کړی دی الله تعالی، چل الله توفیق ورکړی او د تابعداري د پیغمبر تابعداري او تنصیب کړي نو هغه ته ګرانه نه ده. وما كان الله ليضيع ایمانکم نه دی الله تعالی چې برباد کی ایمانونه استاسو. دلته ایمان نه مراد منځ دی. بخاری شریف کی حدیث دی، ترمذی نقل کړی دی چې څه خلکو تپوس وکړه صحابه کرامو دا کسانو په باره کې چې هغه بیت المقدس طرف ته منځونه کړیو، نو دا کم چې ژوند دي نو هغه چې دا کم منځونه کړل نو هغه شوی دی او کنه دي شوی، او بلدار چې کم خلک کو پات شوی دی هغه بیت المقدس طرف ته منځ کاو، بیت الله طرف ته منځ نه کړي، نو دا غي بد سحالی. نو الله رب العالمین په دې جمله کې دا غي جواب وکړ چې د دیو دغه منځونه په هغه وخت کې د الله رب العالمین د حکم مطابق او دیو ایمان والو، نو دغه منځونه هغه برباد نه دي بلکې منځونه صحیح دي. او دلته د ایمان نه مراد منځ دی،
منست مراد دی وما کان الله او ند الله تعالی لیضیع ایمانکم چې ضایع کی ایمانکم منځون استاسو او دا د ایمان اهم جز دی ردی وجنه دی ته ایمان ویل شوی دی لیضیع ایمانکم چې ضایع کی او برباد کی منځون استاسو ان الله یقینا الله تعالی بالناس په خلق باندې لرؤوف خامخا ډیر مهربان دی رحیم ډیر رحم کوونکی دی ترجمه دوباره واورئ وکذالک دغشان جعلناکم غرزولی منګ تاسو امتن یو امت وسطن غورا لتكونوا دید پارا چه شیطاسو شهداء علی الناس گواهی کون کی په خلق باندې ويكون الرسول او شی پیغمبر علیکم شهیدا پتاسو باندې گوا وما جعلنا القبلة التي او نه د ګرځولې مونږه قبله هغه كنت علیا چویت پاغي باندې الا لنعلم مگر دې د پارا چخکار کو منګه من يتبع الرسول هغه څوک چې تابعداري کوي د پیغمبر ممن دا هغه چانا ينقلب چې اوړي علی عقبی په خپل پوند باندې وان كانت او یقینا دا معاملہ د تبديل د قبله وان كانت او یقینا دا معاملہ د تبديل د قبله لکبیرتن خامخا گرانا یا دا تابیداری ډیر ګرانه ده الا علی الذین مگر نه د ګرانه پاکستانو باندې الا علی الذین مگر نه د ګرانه پاکستانو باندې هد الله چې الله تعالی ورته هدایت کړی دی وما کان الله او نه دی الله تعالی یضیع ایمانکم چې ضایع او برباد کی منځونه استاسو ان الله بالناس یقینا الله تعالی په خلق باندې لرؤوف خامخ ډیر مهربان دی رحیم ډیر رحم کون کې دی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك